د سونو اف ام پښتونخوا ډیرو ګرانو ښاغلو کتونکو اوریدونکو د پښتونخوا رنګونو سره زم ستاسو قربان روخان یوسفزی امید لرم چې روغ جوړ وي. ګرانو کتونکو اوریدونکو روزي هم د خیر سره بس سر تر رسیدو ولدي پکې موسم هم لږ ډېر د باران سره ښه شو او خدای دې وکړي چې دا پاتې روزي هم بلکې پاتې ژوند هم چې کوم دی نو ډېر په سکون سره او ډېر په آرام سره او ډېر په امن سره او په مینه او محبت سره تیر شي. ګرانو کتونکو اوریدونکو نن زمونږه د پښتونخوا په رنګونو کې موضوع چې کومه ده هغه زمونږ د ډېر لوی محترم د ډېر ستر شاعر ادیب نقاد محقق صحافي دانشور او د عالمي پښتو کانفرنس د چیرمن خدای بخلي سلیم راز صاحب یو د هغوی د وفات نه پس د هغوی برخوردار آفتاب سلیم او ورشد سلیم دي دا کړه وکړو چې د هغوی څومره پاتې مسودې وي لیکونه هغه وخت په وخت باندې هغوی د کتاب په شکل کې زموږ مخې ته راولي. نننی موضوع چې کومه ده نو هغه د هغوی دا کتاب چې کوم دی ادب او تنقیدي بحثونه دا اوس دا تیر روزو کې دا کتاب مخې ته راغلو او د دې دا د چاپ او د کړاو دا ټولې مرحلې چې کوم دی نو د سلیم راز صاحب برخورداران چې کوم دي په خصوصي توګه ارشد سلیم چې په خپل هم یو ډېر ښه لیکونکی دی د ډېرو کتابونو مصنف دی او ورپسې بیا آفتاب سلیم چې هغه په خپل هم د خیر سره اوس لیکلو ته لاس اچولی دی او یو کتاب هم چې کوم دی نو اوس د خاکو راغلو هغه لفظونو کې عکسونه او د لفظونو عکسونه بهرحال دغه کتاب هم چې کوم دی نو د خاکو راغلو هغه په خپله هم اوس لیکل شروع کړي دي. نو نن به زمونږ د سلیم راز صاحب د دې کتاب په دې کې چې کوم بیا مواد دي په دې کې کوم مختلف موضوعاتو باندې مقالې دي په هغې به هم خبره کوو او خو لار سوال به موږ آفتاب سلیم نه هم دا پوښتنه کوو چې د سلیم راز صاحب د وفات نه پس هغوی څومره کتابونه چاپ کړل د هغوی څومره مسودو ته چې کوم دی نو کتابي شکل ورکو او پاتې څومره اثار دي. بیا دا ده چې د سلیم راز صاحب د دې مسودو په چاپ کولو کې مطلب دا دی چې زموږ خو دلته داسې ادارې هم شته چې هغه د ادب او د ثقافت په نوم باندې سرکاري ادارې دي نو هغوی څه وکړل. نو آفتاب سلیم صاحب به موږ د ټلیفون په لیکه باندې اخلو او د هغوی نه به په دې هکله تپوسونه کوو او ځان به پوهوو. سلیم راز صاحب یقینا چې زمونږ د دې شلمې صدی یو ډېر لوی نوم دی او هغوی یعنې کل وقتي ادیب او کل وقتي شاعر چې کوم دی نو هغه سلیم راز صاحب هغه ټول ژوند دغه ته ادب ته ژبې ته او د دې د پرمختګ دپاره هغه وقف کړو او اگر چې هغه په داسې یو کور کې پیدا شو چې د هغه د یو پولیس افسر په کور کې پیدا شو خو سلیم راز صاحب د دې باوجود چې کوم دی نو هغه سرکاري ملازمت نه وکړه هغه د خپل فکر هغه چې د کم مترقي سوچ د کم ترقي پسند تحریک سره د هغوی تړونو هغه تر اخري تر مرګه پورې سلیم راز صاحب په هغه نظریه او په هغه فکر ولاړو بلکې یو ولاړ نو د هغه دا ویلی شو چې په پښتو ادب کې د شعر په ژبه د نثر په ژبه د تنقید په دغه کې یعنې په هر حوالې سره د سلیم راز صاحب دغه یو ډېر لوی دغه د خدمت دی چې هغوی په ترقي پسند فکر او ترقي پسند سوچ چې کوم دی نو هغه ترقي پسند تنقید چې کوم دی نو هغه مخ پر وړاندې بوتلی دی او خاص کر موږ دا ویلی شو چې د کاکاجي صنوبر حسین مومن نه پس چې کوم دی نو یا د قلندر صاحب دی نه قلندر صاحب موږ ګورو لکه دغه خلکو کار کړی دی خو سلیم راز صاحب خو بیخي چې کوم دی نو بیا دې ته یو داسې مستقل کل وقتي نه یوازې خپل ژوند وخت بلکې خپله پیسه یعنې هغه خپل کور ته خپلو بچو ته خپلو خپلوانو ته هغومره توجه نه ده ورکړې او نه هغومره وخت ورکړی دی څومره چې هغوی د پښتو ژبې دپاره د پښتو ادب دپاره د دې قام دپاره د دې ولس دپاره او د پښتو
کې خاص کر د ترقی پسند فکر او سوچ دا غوي هر لیک چې کوم دینو هغه د دې خبرې گواہی کوي که سفر تل د مینې سفارت دی چې سفر تل د مینې سفارت دی زه د هغه قافلې نماینده یم سرحدونه مې نظر کې نه ځایږي سرحدونه مې نظر کې نه ځایږي د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم د سلیم راز صاحب دا شعر چې کوم دی دا دوه شعرونه دا د هغوی یعنی خپله پېژندګلو خپله ځان یې په دې کې ښودلی دی چې زه څه شم مطلب چې د هغه په نظر کې سرحدونه د هغه په نظر کې د قومونو ترمنځ فرق یعنی هغه د دې د نسل د ژبې د قام د ملک د فرق نه او د دې تفریق نه چې کوم دی نو هغه بالکل په دې یقین نه لرلو هغه یو یعنی د انسانیت د بشر دوستۍ په بنیاد باندې چونکې هغه چې ما څنګه ذکر وکړو د ترقی پسند د انجمن ترقی پسند مصنفین چې کوم دی نو هغه هغوی دلته صوبه کې سیکرټري پاتې شوی دی د ټول پاکستان صدر پاتې شوی دی نو منګه څنګه چې منګه وایو چې د دې کتاب په هکله به منګه د هغوی برخوردار آفتاب سلیم لار سوال خو آفتاب سلیم ستا پروګرام کې هرکلی وایم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام آفتاب څنګه حال ټیک ټاک بالکل خیریت دی خان صاحب ډېر مننه چې تاسو موږ د پښتونخوا رنګ کې موقع راکړله آفتاب نور خبرې به هم کوو خو لومبی خو راته دا ووایي ما خو په ابتدا کې د هغې ټایټل هم اورېدونکو کتونکو ته ور مخامخ کو او خبره مې پرې وکړه د دې کتاب حوالې سره خو به هم خبرې کوو خو که تاسو لوگونه په دې هکله خبر وکړه چې د سلیم راز صاحب په ژوند د هغوی په خپله او د هغوی د وفات نه پس چې کوم دی نو دا څومره کتابونه چې چاپ شول نو لکه که دا تاسو زموږ اورېدونکو کتونکو ته ووایي چې څومره تعداد کې د هغوی کتابونه په کم اصنافو کې چاپ شول او چاپ کېږي داسې ده چې مونږ به ده ووایو چې د هغوی ادبي ژوند ابتدا د 1956 نه شعر وه او د هغه وخته واخله تر 1989 پورې د هغوی یو کتاب هم نو چاپ شوی چې د هغې ډېر وجوهات کېدی شي چې د هغوی ادبي سیاسي صحافتي هلې داسې وي چې هغوی دې اړخ ته بالکل توجه نه ورکوله صحیح لومبي کتاب د هغوی چې چاپ شو نو هغه هم هغوی په خپله نه چاپ بلکې د افغانستان انقلابي حکومت ورته چاپ کړو د زخمونو پسرلي شاعري زخمونو پسرلي دا نیک کتاب و جي د دې کتاب آفتاب ستاسو د اواز لږ ګډوډېږي چې د سګنلو مسله خو نشته سګنلو مسله خو نشته دا د اوس صحیح اواز ښه نو بیا د هغې لکه تقریبا په 1999 کې د هغوی دلته چې خپل کتاب په خپل هغوی چاپ هغه تنقیدي کړی و بالکل چې هغه تاسو ته په تنقید حوالې سره هغې ته خلک اشتیاقګاري پکې ده کوي او د هاکي رنګ هم ولا څوک دغه کوي آفتاب ستاسو د اواز داسې کټ کټ کېږي لږ لږ چې ته ستونزه شته اوس صحیح شو جی اوس اواز صحیح شو اوس خو صحیح شو ها جی د هغوی د دویم کتاب تنقیدي کړی و چې هغه دلته په 1999 کې چاپ شو او د هغې حوالې سره تاسو ته ووایي چې ډېر خلک وایي چې دا شخصیت نګاري هم ده پکې او هاکي رنګ هم لري د هغې نه پسې بیا د هغوی کتاب آفتاب اواز مو ګډوډېږي څه چل دی بس چې څه وایو دلته چې موږ سره چې ته څه ستونزه ده په دغه کې زموږ لاین خو صحیح دی خو دغلته ستاسو سره څه پته لګي نه چې د اواز مو داسې اوس زه خو بالکل داسې کولاو ځای کې یم چې دلته خو سګنل اوس د اواز صحیح دی ها جی دویم کتاب جی تنقیدي کرښه نه پس د هغوی چاپ شو چې هغه راپورتاژ و لباړې تر باړه ګلی بیا دریم ورپسې د شاعرۍ کتاب و ظلم حلم حقتلین بیا ورپسې چې هغوی کتاب چاپ شو پښتو شاعري د 1947 نه واخله تر 2008 پورې دا جي تحقیق و بالکل چې
او ورسره بیا دا نور کتابونه هم چاپ کېدل چې رحمان بابا یو فکری مطالعه چې په رحمان بابا باندې پکې تنقیدي داوی په یو ترقی پسند شاعر په حیثیت سره غوي پیش کړو تنقیدي لیکونه بیا ورسره جی داوی بل کتاب چاپ شو ادب او تنقیدي مسائل چې د دې کتاب او د موجوده چې اوس کم چاپ کتاب دی دا دواړه کتابونه زم چې یو اړخ لري زمونږه د معاشره ټولنیز ژوند او د ادب روحان فکرونه چې دا کتابونه دا دواړه مونږ مخه تراولي صحیح څنګه چې دا ادب او تنقیدي مسائل کې کم موضوعات شامل وو هغه تقریبا همدغه موضوعات په دې کتاب کې دي خو د حواله بدلی دي صحیح د دې کتاب نه پس ادب او تنقیدي مسائل نه پس اغوي چې په خپل ژوند کې به مونږ وو چې ټوټل 8 کتابونه چاپ وداوي د وفات د پس بیا یو لس کتابونه مونږ چاپ کړل نه یو اردو کې مغوي کتابونه راغلي کنه په ژوند د اردو مقالو یو کتاب یقینا اغوي په ژوند کې چاپ او یو د تحقیق په حواله سره پښتو ادب کې سفرنامه دا چاپ و دا پښتو اکیډمي کوټه چاپ کړي و او دا غي نه پس بیا په دایي د وفات نه پس لومبي کتاب مونږ چاپ کړو ټول جهان سره نږدې چې داوی د نظمونو ټول غوا یو هفته باغوي د پښتو د اکیډمي ادبیات د لپاره د یو تحقیق کړو د جمهوریت او دغه حواله سره د مزاحمتي ادب حواله مزاحمتي ادب باندې ادم د سلیم راشد او جدام دی بالکل جدام اشتا یو د پښتو ادب کې انشائیه لیکل د اکاډمي ادبیات د لپاره خو لا چاپ نه دي هغه نه چاپو هغه لا چاپ نه دي پروت مکمل پروت دی په ژوند باندې دغه کړو خو لا چاپ نه پاتې دی هغه ها دا غوي د وفات نه پس تاسو کوم کتابونه چاپ کړل به مو لومبي ټول جهان سره نږدې چې دا د 2022 کې موږ چاپ کړو د نظمونو ټولګه د داوی بیا ورپسې په اجمل هټک سے او کلندر سے باندې شاوی کم لیکونه کړو اجمل او کلندر دا موږ راټول کړل او یو کتاب اجمل او کلندر بیا ورپسې جدا چاپ شو بیا ورپسې هاکی ماکی چې آی کی په مختلفو شخصیت او اغوی هاکی لیکلي دي او ورسره داس لیکونه دي چې هاکنوما لیکونه دي مکمل هاکی وته نشي ویل صحیح بیا ورپسې دا اغوی دا غزل یو کتاب دراز غزل او ورسره هم دي کتاب سره یو ځای بل کتاب وختونه مونږ پسې ارمان کړی دی دا چاپ شو چې دې کې په دویشت شخصیات باندې اغوی لیکونه کړی چې ډېر هم داوی همزول چې کوم اغوی سره دغه یاد اغوی نه لګ مشران هو هغه شخصیات په دې کتاب کې شامل دي بل بیا ورپسې د ادب او صحافت او صحافتي ادب په عنوان سره داوی یو کتاب چاپ شو پښتو صحافت په حواله سره دا کتاب ډېر د کار کتاب دی صحیح او دا تاسو ته فتم بلکې تاسو په دې باندې سریزه لیکلې ده کتاب باندې ورسره چې بیا پښتو ادب کې ترقی پسندي دا کتاب چاپ شو او خپل اتل تبع اتل وایم دا یو کتاب لګمو د مخکې چاپ شو چې دې کتاب کې ټول د پښتونخوا هغه شخصیات شامل دي چې په سیاسي تور باندې او شهرت موندلو دا هغه شخصیات په اړه کې دا کتاب دی او ورسره خوشحال خان خټک د فکری رهبر دا یو ځای چاپ شو دی کې خوشحال خان خټک متعلق دا وی 15 مقالې شامل دي جی او خاتون دا کتابو مو کنه او یو د خاتون دا کتابو چې اغوی خاتون چې کوم را اغوی لیکلی او چاته مونږ ته پلاس راغلی و یا اغوی تراغلی خاتون کوم نو دا یو چان مونږ کړو انتخاب هم کړو اوس په دې حواله سره نور کاروم شروع دي چې تقریبا په زرګونو خاتون دي دا او هغه مونږه کمپوزینګ داغه شروع کړ دی او پښتو اکیډمي کوټه والا دا خواهش ظاهر کړ چې دا مونږه چاپ کوو ورسره به دا کم چې چاپ دي دا خاتون دا هم شامل کو دا ټول په یو کتاب کې راوړي
ها افتاب دا ته وایي چې د دې خطونو نه علاوه د راز صاحب نور لکه د اردو او د پښتو اثار خو به نور هم ډېر پراته دي. یو خو دا دی چې هغوی په اردو کې هم ډېر زیات کالمونه لیکلي وو که نه. د کالمونو په حواله سره به چې دا چې مشرق کې د حرف راز په نوم کالمونه لیکل دي هغه هم پراته دي. په آج کې بولتے لفظ او د دې نه علاوه کالم کلامي جاین اخبار کې دا د کالمونو د اردو کالمونو 3 کتابونه جوړیږي. یو پښتو کې وحدت کې چې او پښتو کې د وحدت چې دی هغه قلم کالم او بیا چې دی خپلواک کې خبر او خبره دا دوا د کالمونو کتابونه د پښتو د وکی دي. ها بل ورسره جی یو بل کتاب تقریبا کمپوز د پښتونخوا ستونزې او تګلاره. ها دې کې د پښتنو او خاص کر د پښتنو هغه مسلې چې وختونه په هغه ډېر تیر شوي دي هغه ستونزې چې ډېر او اوس هم کله ناکله د هغې درد محسوسیږي لکه بابړه به مونږ واخلو ګرانلاین به واخلو یا د کالاباغ ډیم دا مسله چې راوچته شي د صوبایي خودمختارۍ په حوالې سره داسې ډېر لیکونه دي چې هغه په دې کتاب کې شامل دي. بل کتاب چې دی هغوی افغان انقلاب ولې په شا لاړو دې حوالې سره دا کتاب دی چې دا مضمون دی چې افغان انقلاب چې کله راغی نو هغوی یو لیک کړو ویښ افغانستان دی نن او انقلابي حکومت چې کم اصلاحات کړو په دې حوالې سره نو په دغه لیک کې دغه کړي دي او دغه انقلاب پس منظر بیان کړ دی. نو بیا ورپسې بیا لیک چې افغان انقلاب ولې په شا لاړو هغې وجوهات هغې محرکات او وجوهات هغه ارڅه بیان کړي دغه او ورسره بل لیک پکې د مولانا تر طالبان دا ملا شور بازار نه واخله دا امان الله خان د دور نه لکه خبره دا امان الله خان دور نه واخله تر مولا عمر دور پورې دا احاطه کړ او بل لیک پکې د مجددین تر مجددي پورې چې دام د امان الله خان د دور نه دغه کړی د موجوده د مجددي پورې چې کم دغه کړ دی او بیا بل د افغانستان د تباهۍ په حواله سره یو لیک دی چې افغانستان کو لبنان. نو دا اثار چې کوم دي نو دا خو واقعي ډېر زیات دي زما په خیال چې دینه خو به هم ډېر کتابونه جوړیږي چې دا کالمونه شي. دې سره کالمونه دي دې سره ګلسانګه فلم چې دی کهانی دا د هغې اردو او پښتو ورژن دواړه دي. کلیات را روان دي اختر نه پس په کلیات د شاعرۍ مکمل چاپ شي چې کومه ناچاپه شاعري ده هغه به چاپ شاعرۍ سره هغه هم پکې دغه شي او د پښتو افسانې په حوالې سره چاوي کم لیکونه کړي دي هغه مونږ ولا یو عنوان ورکړ دی پښتو افسانه قدم په قدم هغې کې سریزې تفسیري او تجزیې دي په پښتو افسانې په حوالې سره او ورسره بیا ډېر داسې تنقیدي لیکونه دي او شخصیت نګاري ده نو ډېر زیات لیکونه تقریبا اوس هم زه به دا ووایم چې 13 نه واده تر 15 پورې کتابونه چې دا مونږ ته په لاس دا وی لیکونه راغلي ډېر لیکونه داسې دي چې هغه اوس هم زموږ لاس ته لا نه دي راغلي چې په مختلفو اخبارونو یا د هغوی په نوم خطونو کې د هغه لیک ذکر شته خو مونږ سره په ریکارډ دغه نشته. افتاب دې کې د راز صاحب چې کوم په د ډېرو خلکو په کتابونو هغه مقدمې لیکلي دي سریزې لیکلي دي هغه چې هغه مونږه 3 برخو کې هغه مونږه تقسیم کړي دي. یو هغه سریزې دي چې هغه هغوی په شاعرۍ باندې کړي دي مقدمې چې کومې په شاعرۍ کړي دي هغه بیل دي هغه بیل 2-3 کتابونه د هغې جوړېږي د هغې سریزو او بیا ورسره هغه دغه دي چې په تنقیدي کتابونو یا په افسانو باندې یا چا په ناول باندې یا په ناول باندې کړ دي یا په راپورتاژ سفرنامې باندې کړ دي نو دغه 2-3 کتابونه جو 15 کتابونه د هغوی د مقدمو او د سریزو جوړېږي. افتاب تاسو دا کتابونه په خپل توان باندې او په خپل دغه باندې چاپ کړل او چاپ کوي لګیا یې تاسو د کوټې د اکاډمۍ خبر وکړه نو دلته هم زمونږ په دغه کې چې کوم دی نو د پښتو اکاډمي هم شته دی او اکاډمي ادبیات هم شته دی د هغوی څه رول دی هغوی سره چې تاسو یا دلته زمونږ نور هم داسې متعلقه ادارې شته مثلا کلچر ډپارټمنټ دی
دغه خلکو سره تاسو سره رابطه شوې او که نه ده شوې یا د هغوی څه ریسپانس دی؟ بالکل جی زه ورته یو خبره داسې وکړم چې پښتو اکیډمۍ ته زه او ارشد سلیم دواړه تللي وو او میډم فرهنده لیاقت سره میلاو شولي وو. هغوی ته هم د راز بابا چې کوم چاپ کتابونه وو هغه هم ورته د پښتو اکیډمۍ لایبررۍ ته ورکړل. او دا د حیرانتیا خبره مونږ به دا وکړو که نه چې داسې زمونږ مخې ته لا اوسه پورې اسم نه دي راغلی چې د پښتو ډپارټمنټ نه په هغوی باندې د بي ایس پی ایچ ډي یا د ایم فل مقاله چا اوسه پورې نه لیکلې نه. هغوی به د سلیم راز کتاب څه چاپ کي، یعنی سرکاري ادارو ته نه سرې کرښې ته وکړي، دوی ته نه سرې او تورې کرښې دواړه ته وکړي. پښتو ډپارټمنټ او پښتو اکیډمۍ په حوالې سره به زه دا افسوس ته ویم که نه چې هغوی په دې حوالې سره هیڅ رابطه باوجود د دې چې مونږ لاړو هغوی سره میلاو شو او هغوی هیڅ ریسپانس ورته پورې را نه کړو. دې سره ایاز الله ترکزی چې دی هغه مونږ په دې حواله باندې مونږ ستایو چې هغوی مونږ سره د راز بابا په کار کې څه کتابونه هغوی په خپله خرچه باندې چاپ کړي، ایاز الله ترکزی صاحب. او اوس ایاز اسرزی صاحب چې دی هغوی یو کتاب به دغه کړي چې د لومړي عالمي پښتو کانفرنس کومې مقالې دي هغه به هغوی چاپ کړي. نور سرکاري ادارو مونږ سره چا هېڅ په دې حوالې سره رابطه نه لرله. نه تاسو خو دا خو ډېره د افسوس خبره ده چې تاسو خبره وکړه چې تر اوسه پورې راز صاحب باندې لږ هلته نه کار نه دی شوی. راز صاحب باندې خو زما په خیال چې د یو نه د راز صاحب خو دومره کار دی چې په هغه باندې خو په مختلفو د هغه په مختلفو اړخونو باندې ځان ته یو پی ایچ ډي کېږي، ایم فل هم نه، بي ایس هم نه، ځکه چې هغه خو دومره کار کړی دی. که هغه موږ صحافت ته راځو، که هغه موږ د هغوی تنقیدي دغه ته راځو، د هغوی د کانفرنسونو، د هغوی د نور چې کوم دغه دي کارونه دي، نو زه نه پوهېږم چې دا اوس خو هغه دور هم نه دی، هغه زمانه هم نه ده چې کله هغوی سره کرښه چاپېرېده، د هغه د سرې کرښې د چاپېرېدو دور هم تېر شوی دی. نو زه نه پوهېږم چې اوس زموږ دا پوهنتونونه او دا خلک ولې چې کوم دی نو د سلیم راز صاحب غوندې شخصیت چې کوم دی نو نظر انداز کوي او دغه کوي. دا به چې مونږ دا مو وایو که نه چې د عبدالولي خان یونیورسټۍ یو سټوډنټ هم په دې حوالې سره د هغوی په شاعرۍ کې ترقي پسندۍ په حوالې سره کار کول غوښتل، خو هغه هم د دغې کار نه منع کړی شو او ورته د هغوی ورته د خپلې خوښې ټاپک ورکړو چې نه دا وکړه. نو دا به ووایو چې یو ملکن یونیورسټۍ او یو باچاخان یونیورسټۍ چې هر څه دی نه پرې او کار کېږي، یا د صحافت په حوالې سره جرنالیزم ډپارټمنټ چې ډېر مخکې د راز په ژوند باندې رضوان الحق کوم مقاله لیکلې وه د خپل جرنالیزم ایم ای جرنالیزم، هغه نه پس مونږ به دا ووایو چې پېښور یونیورسټۍ کې خو څه کار هم د هغوی په حوالې سره نه کېږي او د سرې کرښې هغه دور تېر شوی دی. خو اوس دوی هغه زړه کې هغه بغضونه له باړې تر باړه ګلې هغه اثرات بالکل دغه باندې شته. او بل یو بل اړخ ته مونږ دا سوچ وکړو چې تقریبا د هغوی چا نه تپوس کې سلیم راز زینقات خو خلک پیژني، صحافي هم پیژني، ډېر خلک کالم نګار په طور باندې هم پیژني، خو د شاعر په طور باندې ډېر خلک اوس هم نه پیژني. شاعر په طور سلیم راز نه پیژندګي. د هغې وجه دا ده چې څنګه چې هغه سرې کرښې هغه اثرات که نه نو هغه سندرغاړو ما اخیستي وه، سندرغاړو ته هم سلیم راز بالکل شجر ممنوع و. هغه کلام ډېر که مونږ وګورو که نه د څومره مشهور سندرغاړي تېر شوي د هغوی کلام نه دی ویلی. دا به مونږ ووایو چې د هغوی کلام په څه وجه هغوی نه وایي، څه وجوهات دي، د دې به تاسو به د دې ښه پته وي چې ډېر خلک چې دي هغوی همدغه کلامونه په وینا سره شخصیت پرستۍ کې دغه چې بس یو شاعر سره تړلی شوي دي، بس د هغه کلام او بس دغه نه ټي وي او ریډیو هم دغه سلیم راز سره دا عمل اخیستو چې هغوی کلام ته توجه نه ده ورکړې. بهرحال دا خو د هغوی خپل ظرف ده، خو د راز صاحب خبره چې موږ په تیرو کې روکېدلی نه شو، موږ په سحر باندې یقین چې لرو. نو مطلب دا دی چې د راز صاحب چې کوم کار کړی دی نو دا خو لږ وخت دپاره به د ځینو خلکو سره اختیارات وي یا دغه وي، هغه خو هغه وخت سره دغه شي لږ تت شي یا ونه شي، خو دا خو وخت تاریخ په خپله داسې یو چاڼ دی
چې دا برابر سره کېږي او دا برابر څرګندېږي او پته به لګي چې یاره د دې خاورې او د دې ولس سره د ژبې سره د قام سره چا څومره ښېګړې کړي دي، څومره اخلاص یې کړی دی، څومره د هغوی سره د هغوی خدمات دي. بهرحال دا خو زما په خیال چې هسې هغه د کمزرفۍ خبره ده او یا دغه د کلندر صاحب دغه راته رایاد شو چې زما په نوم باندې که هر څو سیاهي ومږي د شب پرستو په افسون به رڼا توره نشي. یا په حال مست درخشانه مستقبل زما دی، سپوږمۍ که تندر کې راګیر شي څه نوره نشي. آفتاب تاسو د ذکر وکړو نو په دې کې تاسو سره لکه د کورنۍ خو ارشد سلیم هم په دې کې ډېر لوی رول دی او کردار دی چې هغه تاسو سره پای کې دې کې مساوي دی او دغه هغه ارشد ما سره په دې حواله سره داسې ملګری چې کم کار د هغوی د وفات نه پس خواره واره څومره پراته لیکونه هغه را سره راټول کړل. بیا د حواله سره چې دا به دې کتاب کې به دا لیکونه دغه کو د عنوانات او د سمون ارشد ما سره وکړو او بیا د چاپ په منډه تړلو کې مختلف خلکو سره هغه خبرې کړي دي. ارشد را سره بالکل ولاړ دی په دې میدان کې. نور دا ده چې نور دغه داسې خاص دغه نشته، بل زه به ده ویم چې یو څو د راز بابا یو څو خاص ملګري دي چې هغوی هم په دې حوالو سره مونږ ګایډ کوي چې هغې کې نورالبشر نوید صاحب دی، ډاکټر همایون هما صاحب دی، داسې حنیف علیل صاحب دی، زبیر اسرت صاحب دی، تاسو په خپل نو دا وقتا په وقتا مونږ دوی نه مشوره اخلو او دوی مونږ سره په دې حوالې سره رابطه کې دي. ایاز الله ترکزي چې د هغه د چاپ په حوالې سره مونږ سره تعاون کوي او دا ایراب پرنټر دغه چې کوم دی ادب محل دغه یقینا چې ډېر لوی کردار ادا کوي او څنګه چې تاسو ووایئ چې د راز صاحب کلیات هم چې کوم دی نو هغه به هم راشي که نه هغه هم بس اختر نه پس راشي او داسې اوس ایاز تبریز صاحب چې دی هغه به یو افغان انقلاب ولې په شا لاړ هغه هغوی چاپ کوي هغوی خرچه هغوی منلدار او د لومبي پښتو عالمي کانفرنس مقالې هغه هغوی سوي دي هغه ډېر زر راشي. افتاب بس الله تاسو له توان درکړي. یقینا چې تاسو ډېر لوی کار وکړو او کوئ ځکه چې داسې موږ ډېر ولیدل او ډېر وینو چې هغوی ډېر د لوی لوی شخصیتونو زامن چې کوم دي اولاد هغه هر څه بیا چې کوم دی نو تاله ترغه شوي او هغه ضایع شوي. یو خو دا ده چې دا کریډټ به موږ لغونې سلیم راز صاحب ته هم ورکړو چې هغوی تر خپله وسه پورې ډېر څیزونه هغوی یو قسم لا محفوظ ساتلي وو. خو دا ده چې بیا تاسو ته هم چې کوم دی نو چې تاسو چې کوم نو محفوظ او په لاس نور راغلي هغې پسې تاسو وګرځېدئ او هغه څیزونه مو را پیدا کړل او دا مو وګڼل چې یاره موږ ته د پلار لکه که نور څیزونه مثال پاتې شي اولاد ته په وراثت کې پاتې کېږي نو دا فکر دا سوچ او دا کار چې کوم دی نو دا هم یو قسم لا هغه ورثه ده چې د هغې تاسو نه یوازې حفاظت کړی دی حفاظت یې کوئ بلکې هغه تاسو قام ته ولس ته چې کوم دی نو په خپل خرچ باندې او په خپل کړاو باندې را رسوئ. نو موږ به درته دعاګوی او زموږ د سره باقاعده په دې کې ډاډ او مرسته شامله ده او زه د کتاب حوالې سره هم څو خبرې کول غواړم بیا نو تاسو هم وخت راکړو او ما وایي چې دغه تاسو په دې ځکه چې دا کریډټ هم تاسو له ځي او تاسو څنګه چې ذکر وکړو ایاز الله ترکزي ته او ارشد سلیم ټول چې کوم دي نو په دې کې چې څوک هم شامل دي او خدای دې وکړي چې د راز صاحب دغه ټول آثار چې کوم دی چې مونږ چاته لاس ونه نیسو او دغه ونه نیسو د آثار په خپله چې کوم دی نو مخې ته راشي دا به نور هم د راز صاحب د روح سره د هغه د خوددارۍ سره او که غوښتل راز صاحب موږ ته پته راز صاحب ډېر څه کولی شول او ډېر خلکو به ورته دغه چاپ کړو خو دا د راز صاحب دغه نو دا دغه عادت نو هغه ته خپلې خوددارۍ او خپل دغه چې کوم دی نظریې او سوچ د دې خبرې اجازت نه ورکولی چې هغه دې چاته په خپله ووایي چې یاره زما دا کتاب چاپ کړو. د پروګرام په حواله سره وجې زه یو ورکوشن خبره دا وکړم چې ادب مینوالو ته چې کم کتابونه مونږ د هغوی چاپ کړل نو ډېر خلک وایي چې کتاب خو کتاب هغوی د ډالۍ په طور باندې تمې کوي که نه دا به راز بابا صاحب د هغوی دا مینه وي چې بالکل ما هم دا خبره ما کول غوښتل چې د مونږه مصیبت دا دی چې په کار دا دی که موږ غواړو چې د راز صاحب نور اثار مخې ته راشي د راز صاحب سره مینوال چې کوم دي چې یاره راز صاحب روح ته چې کوم دی نو په یو سکون ورسي او خوشحالي ورسي نو دا که نور څه نشو کولی چې دغه کتابونه مونږ په بیه واخلو ملګرو ته هم واخلو ځان ته هم واخلو او خپلو لایبررو ته کېږدو دا به زمونږ بل دا چې د راز صاحب غونې لیکونکی او کل وختي لیکونکی کل وختي ادیب چې کوم دی نو د هغه دا چې کوم کار کړی دی هغه ډېر په ذمه دارۍ سره او ډېر محتاط
ډېر احتیاط کړی دی او زه خو اکثر دا خبره کوم چې یاره که څوک په نثر کې د چل زده کوي چې یاره نثر څنګه د لفظونو سره لوبې خلک څنګه کوي د لفظ مترادف څنګه پیدا کېږي نو د سلیم راز صاحب نثر دی وګوري او د هغوی لیکونه دی وګوري. بهرحال آفتاب تاسو موږ ته وخت راکړو او زموږ د پروګرام وخت هم لږونه پاتې دی او په هغې کې زه لږ په دې کتاب هم خبره کول غواړم نو که ژوند او خیر انشاءالله دغه رنګ په بل پروګرام کې بل حوالې سره به بیا وخت راکوئ. خوشحاله او آباد راته اوسئ، تکړه اوسئ. ډېره مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو اورېدونکو، دا ښاغلی آفتاب سلیم صاحب د سلیم راز صاحب برخوردار او چې هغوی یقینا د سلیم راز صاحب د وفات نه پس ډېر زیات کار وکړو، د هغوی ډېر اثار یې مخې ته راوستل. چونکې زموږ موضوع چې کومه ده هغه دا ده، ما وی چې دې کتاب کې خو که په دې باندې خبره مونږ کوو صرف تاسو د دې کتاب د په دې کې چې کوم عنوانات دي، کوم موضوعات دي، په هغه موضوعاتو باندې یعنې لومبې په دې کې چې کومه موضوع ده، یو خو دا چې په دې کتاب باندې د زړه خبره، ادب او تنقیدي بحثونه، دا د زموږ د ډېر ستر شاعر، ادیب، نقاد او محقق پروفیسر ډاکټر محمد زبیر اسرت صاحب لیک په دې کې د سریزې په توګه شامل دی. او بیا د راز صاحب چې کوم په دې کې عنوانات دي، موضوعات دي په دې کتاب کې، هغه لومبې د ادب او مقصدیت. ادب څه ته وایي او د ادب مقصد څه دی او په ادب کې مقصدیت څه ته وایي. نو آیا ادب چې کوم دی صرف د لفظونو جوړښت دی یا څه خبر ذهني عیاشي ده یا څه خوند لپاره که نه، د دې څه مقصد هم شته او هغه مقصد یې څه دی او هغه مقصدیت څه پکار دی. دغه ادب او حقیقت نګاري چې ادب چې کوم دی نو دا حقیقتونه را بیانوي، حقیقتونو ته ګوري، په حقیقتونو باندې اډانه لري. خو بیا ادب او جمهوري کلچر د پاکستان په سیاسي منظرنامه کې چې ادب د او جمهوري کلچر او ادب او جمهوریت یو بل سره څنګه او ادب د لپاره جمهوریت څومره ضروری دی، جمهوري کلچر، جمهوري فضا او بیا د جمهوري کلچر یا د جمهوریت په خورونه کې یا په هغې باندې د آګاهۍ دپاره ادب څه رول ادا کولی شي، د هغه کار څه دی. بله موضوع په دې کې دا ادب یو سماجي عمل او ادب حقیقت چې یو ټولنیز عمل دی. ادب ژوند ته ګوري، ادب ټولنې ته ګوري، خپل ګیر چاپېره ګوري، د هغې نه را پیدا کېږي. ادب او سیاست بعضې خلک لکه دا دغه غني، حالانکې ادب او سیاست دا بالکل د نوک وری دي، مثال لري. د سیاست نه بغیر ادب او د ادب نه بغیر سیاست چې کوم دی نو دا ممکن نه ده. بل ادب او مزاحمت، نو ادب او مزاحمت لکه دا چې د ظلم، د جبر، د دې هر څه خلاف د، چونکې ادب په خپله چې کوم دی دا یو تخلیقي عمل چې کوم دی دا تخلیق په خپل هم د مزاحمت نه پیدا کېږي. بیا ادب او صحافت، د ادب او صحافت ترمنځ چې کوم یو بل سره تړون دی، یو بل سره تعلق دی یا یو بل سره لږ ډېر هغه فرق دی په لیکونو کې یا په نور حوالو سره، هغه مقالم په دې کې شامله ده. ادب او صحافت، ادب او د تاریخ سفر دا پکې بله دغه ده. ادب او کانفرنسونه، د ادب په وده کې او د دې په پرمختیا کې د کانفرنسونو، سیمینارونو، ورکشاپونو، د دغه رنګ پروګرامونو دا څنګه کردار دی. ادب او سماجي شعور، یعنی ادب د پاره مطلب چې د خپل ټولنې، د خپل سماج چې دغه شعور چې کوم دی دا څومره ضروری دی. روایت او تجربه، مته د خپل روایتو او خدای چې بیا نو تجربو او هغه روایت چې هغه ژوندي وي، هغه وخت حوالاتو سره تلی شي، د عصري تقاضو مطابق وي، نو هغه روایت خپلول او هغه روایت چې هغه فرسوده مخلي شوي وي، هغه نشي تلی، هغه دغه شي متروک شوي وي یا هغې نه ساوتې ده، نو د هغې نه ډډه. زموږ ادب او د نن غوښتنې، مطلب چې د ادب زموږ د پښتو ادب او بیا د نن تقاضي څه دي، غوښتنې څه دي، څه کول پکار دي، په ادب کې موږ ته په کومو موضوعاتو باندې لیکل پکار دي او ادب کې موږ کوم فکر او کوم سوچ خورول پکار دي. بیا فنون لطیفه، خیال او حقیقت، دا یو فلسفیانه غونې دغه دی چې خلک لکه فنون لطیفه دا خیال دی، حقیقت او تخیل دی، تصور دی او که نه حقیقت هم دی. بل د شعر، شعور او معاشره، دا ډېره ښه مقاله ده د شعر، شعور او معاشرې چې شعر مطلب چې خبرو د شعور نه وتلی. اخري یو مقاله ده پکې باچا خان د ژبې او ادب په اهمیت خبرو. نو حقیقت دا دی چې دا ټول په دې کې چې کوم موضوعات دي، کومې مقالې دي، هغه د سلیم راز صاحب دومره، د سلیم راز صاحب غوندې علمي شخصیت چې هغوی څومره مطالعه وه، د سلیم راز صاحب غوندې نفیس انسان، د سلیم راز صاحب غوندې بردبار او یعنې ډېر دروند خوی او
ماته ډېر اجسته باغونه ډېر لوی شخصیت او هغوی په خپل ما چې څنګه ذکر وکړو نو هغوی بل څه کار نه دی کړی هغوی صرف او صرف دغه قلم چې کوم دی نو د دې خپلې ژبې دپاره د خپل ادب دپاره دقیقا او په ټولو کې بیا بنیادي خبره دا ده چې هغوی د ادب یا د لفظونو هغه د هغوی یو شعر دی چې رازه حرمت د هر یو لفظ پیژنم رازه حرمت د هر یو لفظ پیژنم تش د لفظونو تلاوت نه کوم هغه دا ده چې د لفظ په معنا د لفظ په حرمت د لفظ په تقدس په دې پوه او هغه دا غوښتل چې دا الفاظ دا لفظونه یعنی څومره څه کولی شي او د دې نه څومره کار اخیستی شي خو بیا دا چې د دې لفظونو په ذریعه باندې که هغه هغوی شاعري کړې ده هغه که افسانه لیکلې ده که هغه سفرنامه ده که ریپورتاج دی یا عموما د هغوی تنقیدي لیکونه دي په کتابونو تفسیري دي یا سریزې دي هغې کې هغوی دا سوچ بالکل شعوري طورې د دې خبرې کوشش کړی دی چې چونکې هغوی د کوم د ترقي پسند تحریک او نظریې سره تعلق هغه سوچ او هغه فکرې د هغې دفاع کړې ده د هغې وکالت یې کړی دی او هغه وکالت یې دا چې په دلیل سره یې کړی دی په حقیقتونو باندې اډانه دی داسې نه ده چې کینیار صرف هغه عقیدت دی هغه چونکې سلیم راز صاحب د حقیقت پلوي د حقیقت بیانه پلوي بیا د سلیم راز صاحب د ټولو نه لوی کار چې کوم دی نو د پښتو ادب په تاریخ کې هغه دا دی چې په کال 1908 کې لومبی د پښتو عالمي کانفرنس په ګورګاټری صوابۍ کې او بیا دا دویم کانفرنس په کال 2000 کې په نشترحال کې 3 ورځې او هغې کې چې کوم دی سلیم راز صاحب چونکې دغه تحیات بیا ټاکلی شوی د عالمي پښتو کانفرنس د چیرمین دپاره بل دا دی چې بس څه حکومتونو څه سرکاري خلکو هغه رنګ مرسته ونه کړه او هغه رنګ تعاون ونه کړو څه زموږ لیکونکو کې سلیم راز صاحب د پښتو د ادبي مرکز چې کوم دی نو یو سوچ لرلو د دې لپاره باقاعده کار شو د دې لپاره نقشه جوړه شو او هغه دلته بیا دا چې د رایټرز کلب دپاره باقاعده ځایم دغه شو کله چې دلته افتخار حسین شاه صاحب ګورنر و پای کې لکه ناصر السید صاحب دا ټول ځینې کسان اوس موجود دي ژوندي دي نو سلیم راز صاحب هغه د ځان دپاره هغه د خپل بچي دپاره نوکري نه ده غوښتې هغه د ځان دپاره څه نه دي غوښتي هغه نه ټیکهداري غوښتې ده هېڅ قسم څه دغه د حکومت نه او دغه نه هغه هېڅ نه دي غوښتي هغه که څه غوښتي دي هغه د دې پښتو ژبې دپاره د پښتو ادب دپاره د دې قام دپاره او د دې ولس دپاره چې کوم دی نو غوښتي دي بهرحال د سلیم راز صاحب چې څنګه ما وختي ذکر وکړو چې هغوی وایي چې موږ په تیارو کې روکېدلی نه شو موږ په سهار باندې یقین چې لرو نو دا د چې او دا د هغوی دا شعر چې خلک تیر وخت پسې منګولې مروړي خلک تیر وخت پسې منګولې مروړي وختونه موږ پسې ارمان کړی دی نو حقیقت دا دی چې دا وختونه دا حالات دا تاریخ دا زمانه به سلیم راز صاحب غونې شخصیت پسې چې کوم دی نو بیا منګولې به مروړي ارمان به کوي او زه په اخر کې د پروګرام بیا تاسو ټولو مینوالو ته تاسو ټولو کتونکو اوریدونکو ته دا دغه کوم چې د سلیم راز صاحب ډېر کتابونه چاپ شوي دي نور هم چاپ کېږي کلیات هم را روان دي دا کتاب یې اوس راغلو ادب او تنقیدي بحثونه نو پکار دا دی چې موږ کتاب دا کلچر چې کوم په ختمېدو دی د سوشل میډیا د وجې نه یا موږ هسې چې کوم دی نو کتاب نه ډېر لرې شوي یو نو د سلیم راز صاحب روح ته د سکون دپاره هغو سره د یو مینې او د اظهار دپاره که موږ نور هېڅ نشو کولی کم از کم د هغوی دا چاپ کتابونه چې کوم دي نو دا موږ په بیه باندې باقاعده واخلو او تش وان نخلو بلکې وی ګورو او د دې نه څه احس کو د دې نه څه سبق واخلو ګرانو کتونکو اوریدونکو چونکې زموږ د پروګرام وخت هم سرته رسي که ژوند او خیر د پښتونخوا په رنګونو کې به د یو بلې موضوع سره بیا مخامخ کېږو تر هغې ځنې اجازت غواړو د لوی الله په امان ښاد آباد او بریالي اوسئ